ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کوم مسلمان د شپې د ویده کېدلو نه مخکې د سورة البقرې اخیرني 2 آیاتونه ووایي نو الله جل شانه به د ده دپاره کافي شي. څنګه به کافي شي؟ وی الله جل شانه به د دغې شپې چې څومره آفتونه مصیبتونه تکلیفونه دي د دې نه به دغه انسان محفوظ کي او ورسره الله جل شانه به د دغې شپې د قیام اللیل یعنی د تهجد د منځ اجر و ثواب به الله جل شانه دغې بنده ته ور نصیب کی. یعنی د دغې اخیرني 2 مختصر آیاتونو سره یو 2 ډېر غټ انعامات د الله جل شانه د طرف نه تړلی شوي دي. اول خدا چې الله جل شانه به د شپې چې څومره آفات دي د دې نه به موږ او تاسو الله محفوظ کی. یعنی اکثر آفات تکلیفونه مصیبتونه دا د شپې سره د انسان تړلی وي د دې نه به الله جل شانه محفوظ کی. او دویم ورسره الله جل شانه به چې یو ډېر د اجر والا او ډېر عظمت والا عمل دی د تهجد منځ د قیام اللیل چې نن سبا موږ او تاسو ډېر انتهایی مشکل شوی دی زموږ او ستاسو د عملونو د وجې او زموږ او ستاسو د سستۍ د وجې نه دا به الله جل شانه په دغې اخیرني 2 آیاتونو سره دغه عظیم عمل چې د تهجد منځ د قیام اللیل دی د دې ثواب اجر و ثواب به الله جل شانه موږ او تاسو سره نصیب کړي. نو دا ډېر مختصر او اسان واړه آیاتونه دي چې تاسو په سکرین باندې ښکاري. موږ تاسو ټول ته پکار دي چې د دې د تلاوت اهتمام وکړو. کله چې موږ تاسو وده کیږو د دې 2 آیاتونو تلاوت وکړو د هغې نه پس مسنون طریقې سره موږ وده شو نو الله جل شانه به دغه 2 لوی انعامات په موږ تاسو باندې وکړي. دغه پیغام په خپل عمل کې راولئ او د نورو دوستانو سره هم شریک کړئ.